خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مخکی آیت کے اللہ رب العالمین د ځمکې او اسمانونو قدرت ذکر کا چې د الله د پاره د ځمکې او اسمانونو قدرت دی. دی آیت کې الله رب العالمین په هغې باندې دلایل قایموي. ان فی خلق السماوات والارض آیت پبارکی حافظ ابن کثیر روایت راوڑ دے شیخ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی قریشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مطالبہ وکڑا شتا منگتوے چې د موسی علیہ السلام معجزه و عصا او ید بیضا او د نصارا د عیسی علیہ السلام معجزه و مړي ژوندي کول مورزادي اړوند رغول او داسې نور. نو موږ یو معجزې مطالبه کوو که هغه دې چېرته ومنله موږ ایمان راوړو. هغه دا دی چې د صفا غونډۍ دي موږ له د سرو زرو شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر حرص و په ایمان د خپل قوم باندې. نو هغې مطالبه شروع کړه، دعا یې شروع کړه د الله نه چې الله د صفا غونډۍ دی له د سرو زرو کا چې ایمان راوړي. الله رب العالمین وتا وحی نازل کړه چې که ته غواړې دا صفا غونډۍ به د سرو زرو شي، خو که بیا چا ایمان را نه وړو زه به داسې عذاب ورکوم چې دا عذاب ما عالم کې چاله نه وي ورکړی. او که ته غواړې نو ته ورته دعوت چلوه تر دې چې د چا په زړه کې د ایمان اراده هغه به ایمان راوړي. نو هغه وفرمایل چې بل یتوب تائبهم، زه به دعوت کوم که د چا په قسمت کې توبه و هغه به توبه وباسي او چې نو هغه به هلاک شي. نو الله دا آیاتونه نازل کړه چې که یو سړی ایمان راوړي نو د څلورو دلایلو کې سوچ فکر کول دی باندې به انسان هغه خپل مقصد او هدف ته رسیږي. او که یو سړی په نیت فکر کې اراده د ایمان نه وي نو که هر څومره دلایل هغې ته پیش شي هغه ایمان نه راوړي. څلور دلایل یې پیش کړل. دا آیت سورة بقره کې مو هلته لس دلایلو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار آیاتونه لس او دلته څلور آیاتونه دي، څلور نښې دي، څلور دلایل دي. هلته لس دلایل او دلته څلور. د دې وجه دا ده چې
هغه آیاتونه د مطلق عقل لرونکو د پاره او آیات لقوم یعقلون مطلق عقل لرونکو انسانانو ته ډېر دلایل پکاري نو آیت لس دلایل پیش کړی شو او دا آیت چې دا د اولو الالباب عقل خالص نو کوم بندگان چې خالص عقلونه لري نو هغه ته څلور دلایل هم کافی دي او د څلور دلایلو هم فایده اخیستلی شي الله دا آیت نازل کړ ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې لآیات لأولی الالباب خامخا آیاتونه دي د پاره د خاوندانو د عقل امام قرطبی د اولو الالباب و تفسیر کوي وی اولو الالباب څوک دي الذين يستعملون عقولهم في تأمل الدلائل دا خلق دي چې خپل عقلونه استعمالي په تأمل دلائل کې في تأمل الدلائل بیا فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا آغا خلق دی چغیا دی اللہ لرا پا ولاڑ او پناستا وعلا جنوبهم او پخبلو اڑخنو دین خویا مراد ذکر دا اللہ دی عام ذکر حدیث دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے راضی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ ذکر کو په هر حالت کې به کو ولاړ بو کناس بو کم لاس بو پاړخ نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی رااله ورته ویل چې دا الله رسول ما ته وصیت وکړ او تو فرمایل لا یزال فمک رطبا بذکر الله ہمیشہ دی استغفر اللہ په ذکر باندې لوندې دویم قول د مفسرین دا ده شاید د مانځ په باره کې هم راز هغه دا ده چې سړی په ولاړه مونږ کوي کله قیام طاقت نه لري نو په ناستا که د ناس ته طاقت نه لري نو پاړه باندې حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ تا فرمائی صل قائما تا پولاڑ باندے منزگوا فإن لم تستطع فقائدا کہ پولاڑ دے طاقت نکے گنو بیا پناست بانے کوا کہ پناست دے طاقت نکے گی فعلا جنبکا نو بیا پخپل اڑخ باندے گوا نو دا یو صفت دی د عقلمندو انسانانو چې د الله ذکر وکړي ذکر وجه دا د عقلمند انسانان د ځان د پاره هغه سرمایه جمع کوي چې هغه باقي ده او نه ختمېدونکې ده او د الله ذکر د مؤمن د نیکو اعمالو هغه سرمایه ده چې هغه نه ختمېدونکې ده یو روایت کې راځي یوزل سلیمان علیہ السلام په داسې حالت کې بهر په سفر دوره باندې راوته چې یو طرف ته د انسانانو لښکرې وي بل طرف ته د پیریانو لښکرې وي سر باندې د مرغانو لښکرې وي شاته د حیواناتو لښکرې روانې وي د یو راهب په عبادت خانه باندې ورته رده نو هغه راهب ویل لقد اوتیت ملکا کبیرا یا ابن داود اے د داود بچیا تا ته ډېر لوی بادشاہي درکړې شي
او ته جواب کول تسبیحة فی صحیفة المؤمن خیر مما اوتی ابن داود. تسبیحة فی صحیفة المؤمن خیر مما اوتی ابن داود. یو سبحان الله د مؤمن په عمل نامه کې دا د داود علیہ السلام د بچی د ټوله بادشاہی نه بهتر ده. ولی ځکه فإن التسبیحة تبقى والملك يفنى. یو تسبیح باقی د قیامت د پورې باقی ده او دا ټول بادشاہ چې دا بالکل ختمي. نو عقلمن انسانان بزګه د الله ذکر کوي دا باقی ده. دویم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. او دوی به فکر کوي بس په خلقت د اسمانونو د ځمکو کې. دیو جنات کل یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تویل اے عائشہ ذرینی اتعبد لربی اللیلہ. عائشہ ما ته نن شپه اجازت وکړه زه به د رب العالمین بندګي نن وکړم ټوله شپه. کله کله به داسې کول او ته فرمایل د الله رسول زما خو ستا سره ډېره مینه ده جدایي مې زړه نه غواړي خو زه څه چې تا ته خوښ یې نو بس هغه زما خوښ دی. واحب ما يحبک. هغه شپه د الله رب العالمین بندګي شروع کړه او دی به یې مونځ کو په دې مانځه کې چې دی وجړلې تر دې پورې چې ګریوان د الله د نبي په اوښکو باندې لوند شو خاورې لوندې شوې تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بلال رضی الله عنه راغلی د سهار مانځه دپاره. هغه بیا دا فرمایل په ما بېګا شپه باندې دا آیاتونه نازل شوي دي چې دا ما ته د ټولې دنیا نه بهتر دي. بیا یې وفرمایل ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها. او انسان لره هلاکت دی چې دا آیاتونه لولي او په دې کې به فکر نه کوي تفکر پکې نه کوي. ولم يتفکر فیها د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا او صحیح البخاری کی روایت ده د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه د شپې راپاسې د خپل بسترې نه تهجد تنو اسمان ته وکتل او دا آیاتونه ویل ان فی خلق السماوات والارض تر دې چې دا سورت به ختم. تفکر د الله رب العالمین په دې کائناتو کې تفکر چې دا یو بهتر عبادت دی. دیو جنا حسن بصری رحمه الله فرمایي تفکر ساعه خیر من قیام اللیل. یو ساعت تفکر د ټول شپې د قیام نه غوره دی. دغه رنګ حسن بصری رحمه الله فرمایي وای الفکرة مرآة تریک حسناتک و سیئاتک. دا فکر په منزله د یو شیشه دی تا تستا ګناهونه هم درښیي او تا تستا نیک اعمال هم درښیي. سفیان ابن عیینه رحمه الله فرمایي الفکرة نور يدخل قلبك. دا فکر چې دی دا یو نور دی یو رڼا ده چې دا ستا زړه ته داخلېږي زړه ته. همدغه رنګې عیسی علیه السلام فرمایي هغه فرمایل طوبى لمن كان قيله تذکرا وصمته تفکرا ونظره عبرا. هغه انسان د پاره خوشحالي ده د کوم یو انسان چې دا چپواله د تفکر د پاره
او نظر د عبرت د پاره. لقمان حکیم به فرمایل چې یو سړی یوازې زیات شي هغه انسان ته چې دا فکر په زړه کې وراچي او اوږد فکر چې سړی کوي نو هغه د جنت دروازې ته انسان رسي، د جنت دروازه انسان طرف ته. نو به دې نتیجې ته ورسېږي، د فکر نه وروسته دې نتیجې ته ورسېږي نو وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا، زمونږ ربانه دې پیدا کړی تا دا دې لره باطل. سبحانك فقنا عذاب النار، یا الله تعالی رب پاکی دا پس تو منگ لرا وسات دا عذاب دا ورنا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتا، ایزا منگا ربا یقینا تجسوک داخل کی ورطا یقینا تاغی لرا وشرمو. اخزیتا مفسرین معنی کئی احنته اهلکته فضحته. امام بغوی معالم التنزیل کی دا معنی گانی کئی تاسپکا غیلر حلاک دکو دے شرمو. وما للظالمین من انصار، او نشته د ظالمانو د پاره څوک امدادي. ربنا زمونږ ربا اننا سمعنا منادیا، یقینا موږ واورېد د یو آواز کوونکی نه ینادي للایمان، چې هغې آواز کو خلک دعوت کول ایمان طرف ته. سمعا لفظ د سمع چې متعدی شي یو مفعول تا، او کله ناکله چې نسبت کېدلی شي ذات ته نو به متعدی کېږي دو مفعولونو ته، سمعنا منادیا، او چې قول ته نسبت وشي نو به یو مفعول واړي. ان آمنو بربکم، دا چې ایمان راوړئ په رب ستاسو باندې. فآمنا پس منگ ایمان راوڑا. ربنا زمنگ ربا فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو بخی منگ تا گناہون زمنگ. وکفر عنا سیئاتنا، او اورجع منگنا گناہون زمنگ. وتوفنا مع الابرار، ومنگ وفات کی مع الابرار دنیکان اسرام. ذنوب و سیئات کے بعض علماء دا فرق کئی، وی ذنوب لوی گناہونو تویلے کی او سیئات وڑو گناہونو تا شامل. یادا دے باب دا دعا دا نو پدی کٹیر تاکید دے سیئات او ذنوب چی دے دا مترادفین. اللہ دا نیکانو سرم وفات کی. دلتا یو اشکال دارازی چې د مرګ سوال خو ناروا دی کنه، دلته څنګه مؤمنان د مرګ سوال کوي؟ جواب دا دی دلته د مرګ سوال نه دی چې الله موږ وفات کړي، بلکې دلته سوال دی د حسن خاتمه، چې الله کله ته موږ وفات کړي نو مرګ موږ ته په د ایمان په حالت کې راولا، مرګ په حالت د ایمان کې. دا دعا دا د حسن خاتمه، دعا د ایمان د پار د مرګ نه ده. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، زمونږ ربانو راکې موږ ته هغه څه چې تا موږ سره وعده کړې ده په ژبه د رسولانو. على رسل على السنة رسلك، على رسلك معنا ده په ژبه د رسولانو. قاسمی معنی کہ علی تصدیق رسولک، یا اللہ تا منگ سر وعدہ کردے دا چھ زما دا رسولانو تصدیقو کئی نزبت تاسو تا جنت درکم، دنیا کے فتح و نصرت و آخرت کی جنت اللہ غراج. ناشنا ترتیب معنی دے مومنانو دعا دا. برا اول تقدیم الاہم فالاہم،
پر ربنا اول دا دې چې الله د اور نه مو ساتي، بیا دا دې چې د اور نه سات د پاره اسباب کو ګناهونه دي، نو الله ګناهونه مورجه اور نه بچاو په خیسته خاتمه معنی کېږي. نو توفنا مع الابرار، نو به کله چې د جهنم نه بچو ګناهونه ورجېدل، نو اوس د جنت مستحق شو، الله دغه جنت راکې. ولا تخزنا يوم القيامة، او تمنګ مشرم په ورځ د قیامت، ځکه په ورځ د قیامت باندې شرمندگی ورته داخلي دي. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته انك لا تخلف الميعاد، بشکت خلاف نکد وعدنا. دلته یو اشکال ذهن ته راځي چې الله رب العالمین خو د وعده خلاف نه کوي، د دې جملې څه مطلب جوړیږي چې انک لا تخلف الميعاد؟ جواب دا دی چې د دې مطلب دا دی چې الله ته خو د وعده خلاف نه کوي، نو کوم وعده چې کړی د موږ دغه وعده مستحقین وګرځوا. فاستجاب لهم ربهم، حسن بصری رحمه الله د امام جعفر نه نقل کړي، وای څوک چې خپ اخلاص سره دعا وکي او باغی کې پنځه کرته ربنا ربنا دا کلمات وای، امید ده چې الله به دعا قبول کړي. استدلال د دې آیت نه کړی دی. د آیت کې د مؤمنانو دعا دا پنځه کرته ربنا ربنا ربنا، او په آخر کې الله وی فاستجاب لهم ربهم. ابن عطیہ المحرر الوجیز کی دا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی، اغا فرمائے یرحم اللہ المؤمنین، اللہ دے پا مومنانو باند رحمو کی. ما زالوا یقولون ربنا ربنا حتی استجیب لهم، مومنان ہمیشہ چھ ربنا ربنا ایویل تردی چې الله ورله دعا قبول کړم. موږ او تاسو ته هم د دې خبرې دلیل وی چې نا امیده کېږئ مه د دعا نه دعا وغواړئ، ځکه کله نه چې انسان بار بار دعا غواړي نو الله ضرور دغه حاجت پوره کوي، ځکه دعا د الله رب العالمین د استجابت دروازه ټکول دي. د کریم ذات دروازه چې څوک ټکوي هغه ورته یو ځل کولاوي. نو دعوی اور فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کړه دوی لره رب د دوی، انی من بانی، په دې خبره باندې چې زه یم لا اضيع عمل عامل منکم، زه نه ضایع کوم عمل د یو عمل کوونکی ستاسو نه، من ذکر او انثی، چې نارینه وي او که زنانه وي. حدیث کے راضی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائل یا رسول اللہ دا وجہ صد چا اللہ رب العالمین ناری نہ ذکر کئی و زنانہ و تذکرہ نہ کئی. اللہ دایت نازل کو، دایت مطلب دا دے کہ زنانہ و تذکرہ کی گی نو عمل گنی برباد نہ دے. انی لا اوزع عمل عامل منکم بعضکم من بعض، بعض استاسو دا بعض نورو ندی. دا جملہ مستانفہ دا چھ دا دعا دا نرو خزی ولی قبلی گی، زکا بعض استاسو دا بعض ندی، یو جنس دی، یو شانہی کرن چې د نارینه عمل قبلیږي نو د زنانه عمل هم قبلیږي، ځکه النساء شقائق الرجال، دا خو د نارینه په شان دي. یا بعضکم یشابه بعضه فی هذا العمل، بعض استاسو
د بعض نورو پشان دي په دې عمل کې چې قبولیت د نیکو اعمالو ده. فالذین هاجروا پس هغه کسان چې هجرت کړی دی اخرجوا من دیارهم وایستل شوي دي د خپلو کورونو نه واوذوا فی سبیلي او هغوی ته ضرر رسولی شوی دی زما په لاره کې وقاتلوا وقتلوا جنګ کړی دی او دوی وژلی شوي دي لو کفرن عنهم سیئاتهم خامخا به موږ ورجو د دوی نه سیئاتهم د دوی ګناهونه واخرجوا من دیارهم دوی د کورونو نه ویستل شوي دلته ظاهر کې یو اشکال دا دی چې ګوره سیرت به دې خبره باندې ګواه دی چې مهاجرینو سره کفارو داسې نه وکړي چې د کور نه راویستلي وو چې وځئ د مکې نه موږ هم نه پرېږدو بلکې هغوی دا حرص و چې دا مؤمنان دې نه وځي د مکې نه هجرت دې نه کوي چا چې به هجرت کو په پټه به یې کو د کفارو به نه پرېښوده د دې آیت څه مطلب جوړېږي چې اخرجوا من دیارهم جواب دا دی چاو دا خبره ټیک د مؤمنان په خپل راوتلی خو آبایی اجدادي وطن څوک نه پرېږدي دا چې پرېښوده نو د دې کفارو د ظلم د وجې نه د دې کفارو د تعذیب د وجې نه پرېښی نو په دې وجه دلته یو اشکال هم داسې راځي چې نبي صلی الله علیه وسلم ابو سفیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې دا یو شعر ویل او هغه دا و چې هادني هاد غیر نفسي وردني الى الله من طردته كل مطرد وای ما ته د سړي هدایت وکړ ایمان طرف ته چې ما شړلی نو نبی علیہ السلام په دې ګټه داسې ویل انت طردتني كل مطرد تا زه شړلی مې نه دې نه انکار وکړه تا خو نه یم شړلی زه خپله وتلی یم ګوره هلته ذکر کېږي چې خپله تلی یم او دلته واخرجو نو دواړه صحیح دی هغه دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په خپله هجرت کړی لیکن دوی ویستلي په دې بنیاد چې دوی بد اخلاقي کوله دوی تعذیب کو دوی مؤمنان تنګول هلته زندګي نه شوه کېدلی نو ایسته دوی لاړل آبایی اجدادي وطن خو څوک نه پرېږدي الله نبي څومره خفه او پریشان و صحابه څومره پریشان و چې کله وتلي وو تر دې پورې چې هغوی باندې تبې راغلې په مدینة الطیبه کې او د خپل وطن تذکره به یې کوله هغه به ویل الا لیت شعري هل ابیتن لیلة بواد وحولي زهر وجلیل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل بلال رضی الله عنه بچ تبراله دا شعر ویل په دې کې د مکی صفت کو مکی پسې خپو ابو بکر صدیق باندې هم داسې کېده تب په پیرات للا آبایی اجدادي وطن چې به ورته یاد دی دوی چې د دې د تعذیب د وجې نه مجبور شو دویم دا ابو سفیان دا خبره په طریقې د فخر باندې کوله نو د الله نبی رد کړ چې انت طردتني كل مطردي او قران کریم د دې کافرانو د ظلم ثبوت کوي چې د کافرانو په هغوی باندې ظلم کړی اخرجوا من دیارهم او دوی ویستل شوي د خپلو کورونو نه ووضو فی سبیل او دوی ته ضرر ورسول شو زما په لاره کې وقاتلوا وقتلوا دوی چې دوی جنګ کو د الله په لاره کې دوی وجل شو لأکفرن عنهم سیئاتهم خامخا به زه رجوم د دوی نه د دوی ګناهونه مذهب د اهل السنه والجماعت دا دی چې په دې نیکو اعمالو باندې صغایر رجیږي هر چې کبایر دی هغه بغیر د توبې نه معاف کېږي
خدلته دا خاص کر چې دلته دا شهادت مراد ده. شهید ته به الله ګناهونه معاف کوي ټول. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یغفر للشهید كل ذنب الا الدين. شهید ته چې ټول ګناهونه معاف کیږي سوا د قرض نه. قرض د بنده حق دی دا ورته نه معاف کیږي. امام بخاری او مسلم روایت نقل کړي چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم تراله او تویل یا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ايكفر الله عني خطاياي. ما ته خبر راکا قزو د الله پلار کې قتل شم په داسې حالت کې چې صبر کوونکی یم ثواب د الله په وړاندې لټوم شام نه ګرځولې دشمن ته يكفر الله عني خطاياي زما گناهونه الله معاف کی. هغه ته فرمایل آو به چې لګو ګرځي د به ته راو غوښتل الا الدين. قال لي جبريل انفا صرف قرض نه معاف کیږي. دا ما ته اوس جبريل عليه السلام ویل ولا ادخلنهم جنات او خامخ بيز داخلهم جنت نتا. جمع ذکر راوړه چې جنت اصلا کې اسم جنس ته دا ډېر انواع لري یا د درجات او د جنت ته اشاره ده کنه. مجاهد د پاره حسل درجه دی په جنتونو کې سل هغه درجات ته اشاره ده. ولا ادخلنهم خامخ داخل کم جنتون تا تجری من تحتها الانهار وشبيق بلاند داغين نهرنا ثوابا من عند الله ذا ثواب ذا الله ذا طرفنا والله عنده حسن الثواب او ذا الله بوڑان من خست بدلنا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مخي الله رب العالمين د مؤمنانو د پاره د آخرت بدل ذکر کړه. اوس الله تسلی ورکوي مؤمنانو ته چې اے مؤمنانو د دنیا د زیب و زینت نه متاثر کیږي. ډېر کله ته وتا سوې وي چې ګوره تا کافران نه د دنیا زیب و زینت د دنیا ترقی د دنیا خوشحالي ده تا بهتر دی او منګه غني بهتر نه یو. الله وینا دا څلګ وخت د دوی د پاره د دنیا فائدہ د آخرت ستاسو د پاره ده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. دوکدن کی تعالی راوړې دل د کافرانو په بخارونو کې. التقلب نه مراد التصرف في التجارات والارباح. دا کافران نن یو ملک لته یو سبب الملک لا نن یو ملک تجارت سبب الملک بل اورز بل. هم د څه دغه د تاجرانو طریقه د یو ملک ناخصل او په بل ملک خرڅ کړي او بل ملک او بل یو په یو ملک او بل په بل بس جلتی ده. دویم تقلب نه مراد تقلب د حروب او د حروب او جنگونو د پارانن یو ملک سره ډغرواله او سبب بل یا د چکر د پارازي د نو زهید پارا کافر ګرځړیر فقیر انسان مسکین انسان سره خرچه نشته ده کنه د یو ملک نه بل ملک ته تک خو په سبان دي کیږي ځکه په خپل ملک کې اوسي. متاع قلیل فائده د لګون تکي لګ سمره ده ټول دنیا به حذافیرها کما ده. ځکه دنیا د آخرت په مقابل کې د څه دلته یو ګوته چې بحر تکته کېو د ګوته پس یو قطره اون خلی تق دنیا ده. لکه د دنیا ډېره زندگی چې د چا وشي مثلا 50 کاله د دې امت عمرونه دي یا 100 کاله نهایي نو 100 کاله د 50,000 کاله په مقابل کې چې دا صرف د قیامت ورځ ده او د نه ختمېدونکې زندگی خالدن فيها ابدا د همیشه زندگی په مقابل کې 100 کاله څه شي دي خو صرف
دومره مثال دی لکه امتحاني حال کې چې سړی کینی پرچې ته ناست یو پرچه ډکه کی بس دقه مثال دی د دنیا امتحاني حال دی اصلي نتیجه اصلي اخرنۍ زندگی چې دغه د آخرت ده لكن الذين اتقوا ربهم ثم مأواهم جهنم بيد دوی د پاره سه جهنم ده او بئس المهاد وړر بد زه ده ورتلو لكن الذين اتقوا ربهم لكن غسان چې غيريږي د خپل ربنا لهم جنات د دوی د پاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهږي بلاندې داغه نهرونه خالدین فیها همیشه وي پاغې کې نزلا من عند الله دا بدله د الله په وړاندې امام بخاری د نزلا معنا کوي ثوابا نور نزلا خپل معنا ملمستیا ده الله ملمستیا د دې مؤمنانو دا بشارت په لکن سره ذکر کړه لکن الذين اتقوا دا ځکه چې دلته دفع د وهم ده غدا ده چې بعض مؤمنان خو هم تقلب کوي نو الله جواب وکاو وما عند الله خير للابرار او هغه چې د الله په وړاندې باندې دی غوړه دي د پاره د نیکانو وجه دا ده چې دنیا زندگی د مؤمن خړه پړه ده او داغه د پاره آخرت چې د آباد ده دیو جن حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر دنیا د مؤمن د پاره جیل او د کافر د پاره جنت ده څنګه چې جیل کې جیلی ته ویل کېږي چې دې زه پورتلې شنور نشتلې دا سیس بخوري دا به نه خوري دا کار وکي دا به نه کوي تقصد د مؤمن زندگی هم د سیدا د مؤمن زندگی د دنیا دا ده چې مؤمن ته ویل کېدل شي چې دا پتا حلال دي دا در منه حرام دي دا دل جایز دي او دا دل جایز نه دي دې زه پورې قدم اخسته شو دې زه نه شو ورتله یو ورځ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمرې تراله ګوري چې د الله نبی په یو پوزکی باندې پروت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوزکی او داغه د بدن د رسول الله صم د بدن او د پوزکی تر مابین هیڅ شی نور نشته او سر ته یو بالغ دی چې هغه د سرمنی نه جوړ دی او د کجورو پوستکو نه ډک شوی دی رسول عمر بن الخطاب چې وکتل رضی الله عنه د پوزکی د پټو اثر د الله د نبی په اړه کې شو عمر رضی الله عنه ورته وجړل هغه ورته ویل چې ما یبکی کا ابن الخطاب عمر تاسو څه جړای هغه ویل ما ویل یا رسول الله ان کسرى وقیصر فيما هم فيه وانت رسول الله ید الله رسول ته وګوره د کسرا او قیصر ته چاغې ته څومره خزانه الله ورکړي دي او ته د الله رب العالمین رسول استاد حالت ده هغه ما ته ویل و اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره ته په دې باندې راضی نه چې الله وی له دنیا ورکړي د موږ له آخرت وما عند الله خير للابرار مؤمنان او نیکانو لر چې الله ستاسو تیار کړل دا ډېر بهتر دي ابن قتيبه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل کوي وایي چې انسان مؤمن او کافر د مرګ ول د ژوند نه غوړه دي وایي وجدا د کافر په باره کې الله فرمایي چې دې دا ګمان نه کوي چې انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما موږ چې دې له مهلت ورکو مرګ په نه راوړو دا د دې لپاره غوړه نه دی بلکې دا مهلت د دې لپاره کو چې ګناه ډېر شي نو کافر ته په ژوند ګناه ډېرېږي نو هغه لپاره مرګ غوړه دی او مؤمن د لپاره غوړه دی ځکه مؤمن په بارک الله او ما عند الله خير للابرار د مؤمن
د پاره چې الله څخه ساتري دی هغه د مؤمن د پاره غوړ دي. یو روایت کې راځي چې د ابرار ته ابرار ځکه ویل لانهم بر الآباء والابناء، دوی چې د پلارانو ته هم فائدہ رسولې ده چې دوی خپل پلارانو ته دعاګانې کوي، د هغوی سره نیکي کوي، استغفار ولا غواړي، او د خپل بچو سره نیکي کوي، هغوی ته د خیر تعلیم ورکوي، نیکو اعمالو ته را دعوت کوي، ځکه ورته ابرار وایي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ يَقِينًا زَنِدْ أَهْلِ كِتَابُنَا لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ خامخا کسان دي چې ایمان راوړي په الله باندې وما أنزل إليكم او هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته وما أنزل إليهم او هغه چې نازل کړی شوی دی هغوی ته. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آیت مبارک بعض مفسرینو نقل کړي چې کله نجاشی وفات شو، نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې ملګرو ستاسو یو ورور په حبشو کې وفات شوی دی، راځئ چې په هغې د جنازې لمونځ وکړو. صحابه کرام ووتل، د جنازې لمونځ یې کوو. بعض صحابه کرامو خیال داو چې ګنې دا نجاشي به مؤمن نه وي، څنګه موږ د دې دپاره وایستلو د جنازې لمونځ هم پرې وکړو. الله د هغې د ایمان د ثبوت دپاره د آیت نازل کړو چې نه اهل کتابو کې بعضې داسې دي چې هغې ایمان راوړی. یا عام طور الله د بعضې اهل کتابو تزکیه دلته بیانوي، ځکه دې صورت کې په اهل کتابو باندې غټ رد ذکر شو، د هغې قباحت او د هغې مذمت ذکر شو. آیت مبارک بعض مفسرین وایي چې دا نازل شوی دی په باره د عبدالله ابن السلام رضی الله عنه کې، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې خبره باندې رد کوي، وایي نه، عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنہ دې د هجرت په ابتدا کې اسلام راوړو، هغه د مسلمانانو د سردارانو نه دی، هغې ته د اهل کتاب لفظ نه شاملېږي اوس، ځکه دا صورت نازل شوی دی په باره د مناظرې د وفد نجران کې. وفد نجران نبی علیہ السلام ته په 9 کال راغلی، عام الوفود. نو څنګه عبدالله ابن السلام په ابتدا کې اسلام راوړی دی او 10 کال باندې دې ته اهل کتاب لقب ورکړی کې، دا خبره بعیده ښکاري. دا د اهل کتابو مذمت قباحت دې صورت کې بیان شو. اوس د بعض اهل کتابو الله رب العالمین دا صفت کوي، مدح کوي، نو فرمایي وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقِينًا زَنِدْ أَهْلِ كِتَابُنَا لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ خامخا غدي چې ایمان راوړي په الله وما أنزل إليكم هغه چې نازل کړی شوي دي تاسو ته وما أنزل إليهم هغه چې نازل کړی شوي دي دوی ته خاشعين لله عاجز کوونکي دي الله لرا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دوی نه اخلي په آیاتونو د الله باندې عوض لږ اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا کسان د دوی دپاره اجر د دوی د په نزد د رب د دوی ان الله سریع الحساب یقینا الله رب العالمین د جلد حساب والا دی. سریع الحساب معنی دا ده کومه ورځ چې د حساب د چې هغه قیامت دی هغه په جلدۍ سره راولي. یا سریع الحساب معنی دا ده الله د ټولو عملو د بندگانو عملونه راګیر کړي، هغه هغې نه بګې څه شی غایب نشته دی. نو
په دې بنیاد باندې جلدی سره حساب کوي. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. مخکې آیت کې الله رب العالمین خسران او تاوان د اهل کتاب ذکر کړو چې تاوانی قوم او د نقصان والا قوم د اهل کتاب. اوس څلور اصول ذکر کوي د فلاح. که غواړئ چې د تاوان نه بچ شم، د ابدي رسوایی او شرمندګۍ نه بچ شم، څلور کارونه وکړه چې بچ شي. اولنی کار دی صبر. یو بهترین عبادت دی چې د الله نبی د دې په باره کې فرمایي والصبر ضیاء. صبر چې دی هغه ضیا ده، رڼا ده. د صبر په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تعجب د مؤمن لره د هغې هره فیصله د هغې دپاره غوره ده. چې کله یو مؤمن ته مشکل ورورسېږي، تکلیف او هغه صبر وکړي، هغه د ده دپاره غوره ده. مخکې ذکر شوی د صبر فایدې، فضیلت، بهتري. دویم اصل دی د پاره د فلاح صابرو. صابرو معنا یو بل ته په صبر باندې حکم کول، د صبر تلقین کول. دریم دی رابطو. رباط ویل کېدلی شي اصل کې د دشمن په مقابل کې د تیارسۍ په حالت کې خپل اسونه تړل. دلیل ویل کېدلی شي ربط الخیل عند الثغر اعدادا لقتل اعداء الله. ربط الخیل عند الثغر اعدادا لاعداء الله او دفاعا عن حوزة الاسلام. سرحد کې چې د اسونه تړل د دې دپاره چې سړی د الله رب العالمین د دین دپاره د الله د دشمن دپاره تیار شي په حالت کې. دا یو بهترین عبادت دی. د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها. یو ورځ رباط د الله رب العالمین په لاره کې د دنیا او څه چې په دنیا کې د هغه ټولو نه بهتر دي. نبی علیه السلام فرمایي هر انسان چې وفات شي د هغې عمل ختم شي، بس ودرېدو. صرف مرابط که په حالت د رباط کې وفات شي تر قیامت پورې د ده عمل زیادت کې روان دی. قیامت پورې به د ده عمل چې دی هغه زیاتې ورابطو. دریم دی واتقوا الله. دا الله نه ویریږئ. دی سورة آل عمران کې چې دی نهایت بهترین احکام ذکر شو، نو آخره کې حکم دی په تقوا. مقصد څه شی دی؟ التزام د دغې احکامو دی. د رباط یو تفسیر په حدیث کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. اے ملګرو، زه تاسو ته داسې یو کار نه درښیم چې ستاسو ګناهونه پې الله محو کړي او درجات هم پې اوچت کړي. صحابو فرمایل ولې نه د الله رسول؟ او فرمایل اسباغ الوضوء علی المکاره. په مشقت کې ښایسته اودس کول. وکثرة الخطا الى المساجد. مساجد ته ډیر قدمونه اخیستل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. د یو مانځه نه وروسته د بل مانځه انتظار کول. به فرمایل فذلکم الرباط. فذلکم الرباط. دغه رباط دی، دغه رباط. ځکه دا شیطان ته څوکیداري کول دي. لعلکم تفلحون. د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. سورة آل عمران کې امتیازات یو څو. اول دلته جواب د خاصو شبهاتو چې واردېده په توحید. توحید معنی چې څومره شبهات راتلل د هغې جواب. دویم جواب د خاصو شبهاتو په رسالت.
د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت چې کوم شبهات راتل داغه جوابش. دریم دلائل په عبدیت د عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام د الله بنده دی. څلورم ذکر د قبایح د اهل کتاب په کثرت سره د دې صورت امتیاز دی. بل په دې کې ذکر دی اصول د دعوت. پنځم پکې تفصیل د علتونو د هزیمت او شکست ولراله دا تفصیل ذکر شي. خاص بشارت او شهدا ہوتا و زجرون و منافقان ہوتا په غزوه احد. بهترین صفات او د منافقانو بهترین صفات او د مؤمنانو په مقابل کې بدترین صفات او د منافقانو. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.